د چمن پاک افغان بارډر باندې د پاکستان او د افغانستان تجاران ته چې دي هغه مشکلات کې اضافه شوې ده. دا مشکلات افغان تاجر دا وایي چې ډیوټي او ټیکس کې چې دي هغه اضافه شوې ده چې کوم وخت دا وخت دي فرش آیټمز دي لکه انګور، انا او خټکي باندې چې دي محصولات زیات شوي دي. په دې اوله چې دي د سخت ستونزې سره مخامخ دي. دویم جانب ته د پاکستان چې کوم تاجران دي هغه وایي چې د پاکستان څخه چې کوم آیټم دوري زی لکه ټایرز زی پاکستاني ادویات زی پر هغه باندې دی چې دی ټیکسز زیات کړي دي. په دې اکله به خبرې کوو د چمن چمبر اف کامرس صدر حاجي عمران خان کاکړ زما سره دا وخت موجود دی. عمران خان کاکړ ډیره مننه سنو خیبر پښتونخوا ریډیو ته تاسو ټایم ورکړئ. په دې اکله تاسو څه ویل غواړئ؟ تر ټولو څخه اوله خبره دا شی ده چې د دوه ملکي تجارت مقصد دا شی چې د ملکونه یو د بل د اموالو خیال وساتي، اسانیانې ورکړي، که هغه د ډیوټي ټیکسز په ذریعه که نور د ډاکومنټیشن په ذریعه یا د پروسیجر په ذریعه. دویمه خبره دا شی ده چې زما دا سوال دی د افغانستان د تجارانو څخه چې د تازه میوه‌جات چې کوم محصولات یا ټیرف چې پورته شوي دي دا خو د وخت څخه برقراره دي، خاص ورخاص پر سیزن دی له څه په یاد ورلی. او دویمه خبره دا شی دی چې دا خو په دنیا کې دا اصول دی چې پر امپورټ باندې به ډیوټي ټیکسز خامخا زیات دي، چونکې د دې اموال چې دی د پاکستان لپاره امپورټ شو د هغه رنګه د پاکستان چې کوم ایکسپورټ چې افغانستان له تی ورسې ډیټا وګوري هغه هم موږ دوی تر ښوولي دي د افغانستان ګورنمنټ ته په بار چې زموږ ټایر درځي، چپ بورډ درځي، دوا درځي، کنسټرکشن مټیریل لکه سریا لکه سیمنټ لکه دارنګه نور د پیکینګ مټیریل چې کوم دي خالي کاټنان د دې د فرش فروټ لپاره هغه ورځي پر دارنګه ایټمانو باندې د ترانزیت په مقابله کې او د نور ملکو په مقابله کې د پاکستاني ایټم باندې د دې محصولات ولې دومره زیات دي. د هغه یو دوه مثال دی در کوم، لکه د مخه څه پر د ټایرو پر ګاډي باندې په ټن باندې 4.5 افغاني محصول اخیستل کېدی، اوس 18.5 افغاني پر ټن باندې محصول اخلي. راپورته یې لر بخښته یې دا غرنګ چپ بورډ د هارد بورډ ګاډي چې ول دا په 10,000 په 40,000 افغاني د دې محصولات ولوسه 2-3 لک افغاني ته پر ګاډي باندې محصولات رسولي دي. نو دی به چې دواړه ملکونه یو د بل د ملکو د مالو ډیر خیال وساتي او یو بل ته ډیر سہولت که په ټیرف په محصولات کې ورکړي او که په پروسیجر کې ورکړي. ځای چې کوم تاجران دي د پاکستان او افغانستان هغو ته باید څونه سهولیات ورکړي چې دا کاروبار متاثره نه شي، ولې چې د افغانستان تازه میوه دا وخت سنټرل ایشیا نور چې کوم ممالک دي وسط ایشیا هغه ته روان شوي دي. پاکستان افغانستان په ډیرو تجارت او په ډیرو خبرو کې بل ته سره مجبور دي، د دې ډیر مالونه راځي زموږ ضرورت دي، زموږ ډیر مالونه ورځي د دې ضرورت دي. نو تجویز دا دی چې موږ د دې پر فرش فروټ پر میوه‌جات پر تازه میوه‌جات باندې ټیکس به هیڅ کم شي، خوراکي شی دی باید چې ډیوټي ټیکسز پر کم وي، مګر هغه ټایم کېږي چې د افغانستان د خوا د پاکستان پر مالو هم محصولات چې دي کم شي. نو زموږ دواړو ملکو څخه دا خواست دی چې محصولات چې څومره کم کښېږدوي هغونه کې تجارت بړاویږي، روزګار بړاویږي. ډیره مننه دا زیاته کله چې د دواړو حکومتو سره د مطالبه وکړه چې دواړو حکومتونه دي ټیکسز چې کم زیاتوالی کې راغلي دي په ټیکسو کې هغه دې کم کې، ولې د افغانستان دا وخت د فرش فروټ تازه میوه‌جات چې دي سیزن دي او د خوراکي سامان دي پر دې د ټیکس کم سي. د هغه رقم د پاکستان چې کم سامان دوري دی وایي چې پر هغه باندې دي هم ټیکسونه کم سي. د دې سره به نه صرف دوه طرفه چې کم تجارت په هغه کې به اضافه وسي، بلکې د دا ځای او د افغانستان تاجرانو ته به هم اسانیانې پیدا سي.